د عرب یو مشهور ډاکټر دی، ډاکټر احمد داغنوم دی، د عربو مشهور یو ډاکټر. هغه خپل قصه لیکي چې ما سره ناشنا یو کار شو د دعا په حق لبانې دا خبره. او یو ځل حکومت وقت یو انټرنیشنل میډیکل کانفرنس انعقاد کړو، په هغې کې لوی لوی ډاکټرانو له شیلډز ورکول، اعزازات یې ورکول، سرټیفیکیټس یې ورکولې. وایي زما انتخاب هم په هغې کې شوی و ځکه زه د خپل ملک یو نامتو او یو نامور او یو مشهور ډاکټر وم، نو زه ډېر زیات خوشحاله وم. نو زه موږ له ټیکټ هم باقاعده د جهازونو راکړو. وایي زه خوشحالۍ باندې روان وم، جهاز کې روان وم چې داسې پون ګنټه وشوه. وایي ایر هوسټس اعلان وکړو چې په جهاز کې سفني خرابي ده، لہذا جهاز به همدلته نږدې ایرپورټ باندې ایساریږي. اوس زړه مې ډېر خفه شو چې زه خو هغه ایوانټ له رسېدل غواړم. وایي هلته هغه جهاز لینډینګ وکړو، موږ لاونچ کې کېناستو. وایي لږ ساعت پس بیا اعلان وشو چې هغه جهاز کې خرابي ډېره زیاته ده، نو لہذا سبا به پرواز وي او نږدې ټایم کې بل پرواز نشته او متبادل بندوبست موږ سره نشته، لہذا تاسو زړه له ښه صبر ورکئ. وایي زه نور هم ډېر زیات خفه شوم چې خدایه پاکه زما د ژوند یو لویه اعزاز و، د ډېرو خلکو په مخامخ به ما ته شیلډ میلاوېدو، اعزاز به میلاوېدو، زما د خوارۍ ثمره او نتیجه به ما ته میلاوېده، د هغې نه زه محرومېږم. نو ما هغه کسانو ته وویل د جهاز عملې ته او د ایرپورټ عملې ته چې ګوره زه انټرنیشنل ډاکټر یم، فلانې فلانې یم. ما ته وایي چې ها ته فلانې، ډېر خوشحاله شو چې تاسو زموږ جهاز کې سفر کوئ. وایي ما ورته ویل ما له څه متبادل لار راوباسئ. وایي موږ ته ویل چې جي متبادل لار نشته، البته یو طریقه کیدی شي که ته دلته نه یو ګاډی ونیسي نو د 3 غنټو لاره ده، نو ته بای روډ رسېدی شي 3 غنټو کې. وایي زه د سفر نه ډېر زیات به یېرېدم هم د ګاډي سفر نه، خو بادل ناخواسته زړه مې نه غوښتل، خو ګاډي کې کېناستم. چې ګاډي کې کېناستم نو مخکې را سره دا ناشنا کار شو، باد باران او طوفان شروع شو، تر دې چې مونږ ګډ وډ شو او هغه لاره م رانه خطا شوه. چې لار رانه خطا شوه نو نور اوږې شوم ډېر زیات. یو وړوکې شان جوپړی شان کور و، هغې مخې ته مې ګاډی ودرولو او د هغې دروازه مې وټکوله. انسان چې اوږې شي که ډېر مالداره وي نو همدغه ساده طریقه د سوال به کوي. نو دروازه مې وټکوله، یو بوډۍ راته دروازه کولاو کړه. وایي ما ته وایي بچیه راځئ دننه کښېنئ. نو هغې چې زما حال ته وکتل، ما ته وایي بچیه داسې معلومیږي چې ته ډېر زیات اوږې. وایي ما ویل او ډېر زیات اوږې یم، ډېره سخته را باندې تېره شوې. نو ښکلې روټۍ راته مخې ته تیاره وه، هغه یې را باندې وخوړه. او بیا لږ ساعت پس هغه بوډۍ لاس اوچت کړو، خپل دعا کې مشغوله شوه. وایي ما ورته ویل ته ډېرې دعاګانې غواړې. وایي ما ته وایي بچیه زما ټول ضرورتونه پوره شوي دي، یو ضرورت مې پاتې دی، هغه نه قبلېږي، ته ما لپاره دعا وکړه چې زما هغه ضرورت قبول شي. وایي ما ورته ویل مورې ما ته ووایه که څه ضرورت وي، څه خدمت وي، تا هم زما خدمت وکړو نو که زه کوشش به وکړم چې ستا ضرورت پوره کړم. وایي په دې دوران کې یو ماشوم په کټ کې پروت و، هغه په ژړا شو وخوځېدو. وایي ما ته وایي بچیه زما دا نوسی دی، مور پلار یې مړه دي او ډېر سخت بیمار دی د هډوکو. دا په خپله هغه ډاکټر واقعه بیانوي. زه روزانه د دې دپاره دعاګانې کوم، زما اکثر دعاګانې قبلیږي، واحد دا یو دعا ده چې دا زما نه قبلیږي. وایي ته څه دعا کې؟ وایي ما ته چا ویلي چې په فلاني ځای کې یو ډاکټر دی، نو هغه ډېر د دې سپیشلیسټ دی، خو یو زما وس نه کېږي هغه ډاکټر ته د تګ دپاره. دویم دا دی زما سره دومره خرچي نشته، نو زه الله ته سوال کوم او الله زما دعا اوسه پورې نه ده قبلوه. ډاکټر صاحب وایي ما چې دا واورېده همدا ډاکټر یادو. وایي په ژړا شو. هغه بوډۍ ورته ولې ژاړې؟ ویل ګوره ستا دعا الله رب العزت قبوله کړه، ما دپاره جهاز ستا د دعا د وجې نه الله پوره جهاز خراب کو، ستا د دعا د وجې نه زه د کرایه په موټر کې رالم، ستا د دعا د وجې نه الله رب العزت طوفان راولېږلو، ستا د دعا د وجې نه الله باران وکړو، ستا د وجې نه هم هغه ډاکټر بغیر د پیسو نه الله رب العزت دا دی تا ته مهیا کو. هغه ویل دعاګانې الله داسې قبلوي، زما هغه ټول منصوبه باندې اوبه الله تېرې کړې او د هغه بوډۍ سوال الله منظور کړو او زما غوندې ډاکټري فري هغه ته په کور کې مهیا کو، ما د هغې علاج وکړو.